ګایده از دې چې ماخستر کښېنم په خپله چې هلته بیا سوچ وهم دغه تر ګپه راشي چې په خپله په خپله به راغلی خو ګای ګای به زه په خپله ګپه چې به راله زه به ویده شوم وبه مې خندل کور ولاړ زه مړې له ونی شوې څه به زه باسم دقیق کې خانه اوس چې ګپه راله ګپه را هغه خو ورور ما ورته څنګه یې ډول ورور دی کمزوری یم چې پارومه ګوز واچي او ګزار ودونه کمزوري کړه ودونه کمزوري کړه چې ګوز ګزار نو ورور خبره دی دا مسلمان مزیر وي د چا امداد کوي چې د چا په کار ورشي یو مسلمان لتای مفاد واخلي او فایده درته واخلي د الله مخلوق مزیر الله به ما مخلوق مزیر زه تا جنت اصل سیدادی چې موږ مسلمان خو په صحیح معنا سوالانه مسلمانان نه یو که سوالانه مسلمانان شو بیا موږ یو کار نه درسه تا د منافقت په دغه په پوسټ نه وتلی یو منافقان یو منافقت چې نه بعد الله په نامه قسم چې شریعت په صحیح معنا راشي قسم د خدای کې د دنیا یو مشکل بیا پیدا او موږ د اریانو کوم په انګریزي کې تاوان شریعت لزغلو کوم شریعت تاوان انګریزي لزغلو اصل شی دا دی چې خلک پریشان دي که سمایدار دی پریشان دي که مسکین دی پریشان دي موږ خلک خندوو یو سړي ما ته ویل یاره دا خندا خو نو دی د مړه دا خو نو ګناه لري مال وسړی دی ورځ شته د خلکو بندونه سره نغښتي په بغلي کې بندونه ځکه په بغلي کې د په بغلي کې نو اصل شاد دا دی د بل اک مخوري نیکی کوي چې څه وسم کېدی نیکی کوي ولې په دې شپه ژوند په دې شپه ژوند کې نو خلک دا پیغام ورکوي چې بای نیکی کوي نیکی کوي نیکی کوي به ورور بل یو شی سندر خیال پهلوان په غیر ورلي نو پهلوان سندر خیال ټول باید د کلمې په برکت ورزم هغه چې تاسو ورغشت ورغشت تر بلور ته ویلې بای دا سره بیا مزارولې دوه چورې چې دکې له وخیزي بشه د دکې وخیزي بلا پر دکې درې نو بشه خالد وای یو سر نصر ورګي د دوا کار نه پریکټیکل ژوند بخته کو چې دوا کول هم تور به راوښله تور به راوښله بیا دوا کول به توري ورور دوا هم کسنده کار کوي لړې متوکي نو دوی سره رضا کې نو موږ څه موږ ورته وایي چې وایي دا تر ما کوي خو دوی سره رضا کې سره رضا کې بیا نو بس دوی فېږي کار پرې جوړ خپل ډېر وخت بعد بیا موږ اجادریم لالانن بیا ولیدل زموږ د خانوزۍ کلي دلسوري په ده کې یو شی سته چې دا خو زه ډېر غټ خبر بولم چې دا یو څوک وویني د خلکو زړه خوشحالي کوي د خلکو له زړه زه نفرتونه ووځي نو دا خو زه بالکل زما په نظر کې دا یو قسم عبادت بولم چې څوک دا ترا خبره د خلکو پر چهرو باندې هغه مسکراټ هغه مسکان راولي زما دپاره خو دا سړی ډېر معتبره دی ډېر محترمه دی نو زه یې ډېر قدر کوم د اجادریم لالا سره به نن یو 5 خبرې وکړو دی مې له ډېر وخت بعد ولیدلی نن د روانو په کار ما 2 منټه به خالي راکوې نو یو څه خبرې به ورسره وکړو دغه د حاجي صاحب ستړی مه سې سال دی څنګه ښه یې صحت ښه دی کور خیریت والی ته څنګه یې دا ډېرې شپې منه یې لیدلی غالبا پر یو خوا په سفر وتلی وې زما وروره ته دی وکړه دا هر ورځ ما ویډیو مه جوړوه وروره زما زامنو ما ته وویل چې وروره ته پر هلته بیا نه شې ګایده از دې چې ماخستر کښېنم په خپله چې هلته بیا سوچ وهم دغه ترګه پر راشي چې په خپله په خپله به راغلی خو ګای ګای به زه په خپله ګپه چې به راله زه به ویده شوم وبه مې خندل کور ولاړ زه مړې له ونی شوې څه به زه باسم دقیق خانه اوس چې ګپه راله اوس نو اصل شی دا دی ما وروره تاسې ویلې تا یو ګپه راته وکړله تاسې ویلې تا ول زما یو شناخته و ډېر که په روزه کې کمزوری سوی ولې تا ول ده ول زه ډېر کمزوری سوی یم هغه ګپه وکړه هغه خو ورور ما ورته څنګه یې دول ورور دی کمزوری یم چې پارومه ګوز واچي او ګزار ودونه کمزوري کړه چې ګوز ګزار وروره ما ورور اصل شی دا دی نن سبا خو ورور حالات دا ترای دي د ځوانان دا تراسو چې ګوز یې ګزار کړي نو ورور خبره دی دا مسلمان مزیر وي د چا امداد کوي چې د چا په کار ورشي یو مسلمان لتای مفاد واخلي او فایده درته واخلي د الله مخلوق مزیر الله به زما مخلوق مزیر زه تا جنت بیا علما کرام چې عزت کوي بیا ورور د مشرانو عزت کوي چې پور د چا در باندې هغه پر خپل پور مزیروي
یو هغه ځکه درکې چې وایي وروره شش کال یې ته وکړه په دا بل کار بیا تا برنامه دې نړول کړي وروره ته نو څه تره مسلمان او وتېره زموږ مسلمانیت ته دغه حاله راغله ما وروره اصل شی دا دی چې موږ مسلمان خو په صحیح معنا سولان یې مسلمانان نه یو که سولان یې مسلمانان سو بیا زموږ یو کار نه درشه تا د منافقت په دغه په پوست نه نوتلی یو منافقان یو منافقت چې نه وي ما د الله په نامه قسم چې شریعت په صحیح معنا راسي قسم مې په خدای کې د دنیا یو مشکل بیا پیدا صحیح شریع قانون پر موږ باندې خو شریع قانون هم چلوي او انګریزي پر چلوي اوس موږ د اریانو کوم په انګریزي کې تاوان شریعت لزغلو کوم شریع تاوان انګریزي لزغلو ما ورو خبره دی دا د شپې ژوند نیکی کوي شکوي عجز صاحب په خوا به لکه زموږ په خانوزي کې او ستې په خوا کې ودول درېول اوس لکه زموږ په خوا چې دغه والی نورالله خان الله مرحوم والی تور لاله مسکین والی شګه پې کوله او دا ترایب څه مشران ول دا کلندر لاله د دوی شګه په کوله نورالله جان الله مسکین او علي ګل الله دا دوه ورونه ډېر شګه په کوله اوس دغه را خو د خندا د ګپې والا دا تر خلک ختم سو اصل شی دا دی چې خلک ګډ پریشان دي که سمرایدار دی پریشان دي که مسکین دی هم پریشان دي نو هر یو په خپله پریشاني کې ډوب دی نو چې دی پریشان دی دی خوارکۍ به چې وي موږ که وروره قسم ده که یا مست یو یا قسم ده په خدای که مو دوی خبرې له لاسه کړي نه مو قسم ده که دوی نصیحت د هر چا زوی ته مولي زوی د مور پلار قدر د مور د پلار بیا د مور د پلار قدر کوه که پاته رالی راسه ما په ګولۍ وله مور پلار قدر کوه نصیحت ورته کوو بلکې چې کم خلک بد دي بس خلک دي هغه الله خپله له مخه باسي صحیح دی بس خلک الله په خپله له مخه باسي موږ خلک خندوو یو سړي ما ته ویل یاره دا خندا خو نو دی د مړه دا خو نو ګناه لري مال وسړی دی ورځ شته د خلکو بندونه سره نغښتي په بغلۍ کې بندونه ځکه په بغلۍ کې د په بغلۍ کې هغه خو ځکه نو اصل شاد دا دی د بل حق مخوري نیکی کوي چې څه وسم کېدی نیکی کوي ولې په دې شپه ژوند بالکل په دې شپه ژوند کې څه آیم وروره بس بیا به یو سم ویډیو جوړوو بیا به سم ویډیو خلکو دا پیغام ورکوو چې بای نیکی کوي نیکی کوي نیکی کوي به وروره بل یو شی ده ګوره د دنیا تر ګور د قیمتي شی څه دی هغه په پیسو هم نه پیدا کېږي هغه تر ګور د قیمتي شی څه دی هغه له تا سره تر ګور د ډېر دی او تا تر ګور د ډېر خلکو ته ورکړی دی تر ګور د ډېر در سره دی نو دا خو بالکل وروره لکه عبادت دا تر خبره دا ده زه بېغمه یم بل کارګرستانه ټول د اولاد صالح دي هر سره کوي او زه خلاص یم او زه تر اوسه باید دا پیټ شروع دا خلکو ته خوشحالي ورکوي خوشحاله ساته صدقیاله پهلوان په غیر ورلی نو پهلوان صدقیاله ټول باید د کلمې په برکت ورځم هغه چې تاسو ورغښتي تر برور ته ویلی باید دا سره بیا مزارولې دوه چورې چې ځکې له وخېځي پښې د لمدې کې وخېځي بلا پر ډکې درې نو پښې لمدې کې راوځي آیم وروره زموږ له اسلام څخه پښې لمدې کې ختل کېدي لږ کوشش کوئ نن فلسطین نن کشمیر نه په انډیا کې د مسلمانانو سره ظلم کوي دا ګرد مد نظر کښېږدئ قربانۍ ورکوئ په خالي دعا یې یو سر نه سره وږدي د دعا کار یې نه کوي پریکټیکل ژوند به خدای کوو چې دعا کوله هم توره بیا راواخیستله توره بیا راواخیستله بیا دعا کوله بې تورې وروره دعا هم قسم دکه کار کوي لږ همت وکړئ د مسلمان غم وخورئ د خپل دل غم وخورئ سړي سئ الله وپېژنئ مه خورئ د بل حق مه زیروئ څوک هېڅ چا سره بد مه کوئ چې چا ډېر بد درته کول له هغه سره ډېر ښه کوئ حاجي صاحب دا زموږ په بازار کې یو شی شروع دی پر دغه به مې یو کوچنۍ روشني واچوو دا کوچني ملایان څه دي دغو په توایو عمر کړي دي دا زموږ په بازار کې په سود موټرسایکلان ورکول کېږي دوی دا کښت ورته وایي کیستواره دا غټ علما کرام چې موږ واورو هغه یې وروره دا ایلي او بانې دي دا هم په سود کې حساب دی اوس موږ عالمان نه یو نو مفتیان چې په توایو ورکو وروره نو له بازارو زل دغې وځي برکت وځي خود وځي غلط کاروبار کې شروع نو دغه دندې خو یې شروع دي نو خو سره رضا کې نو وروره څه پکې نو خو دوی سره رضا کې نو موږ ورته وایي چې باید دا ترامه کوي
خو دوی سره رضا کې سره رضا کې بیا نو بس دوی پیسې کار یې پیسې ورور خپل ځان سیده کړه بل یې لکه خپل کار مبارک حدیث کې په آخره زمانه کې د ځان غم خوره د ځان غم خورئ بد مه کوئ نیکۍ کوئ ښه کوئ وروره نور نو څه درته ووایم و دا ځوانانو ته یو دغه ورکړه نن خو ما او تا خالي سنجیده مجلس کوو د ټوکو ورځ بیا بله ده دا ځوانانو ته یو پیغام ورکړه چې وروره دا د نن سبا ځوانان هغه ځواني که څه نسته کېږي پخوا به کوم ځوانانو ستا به پوښتنه ورسره وکړه هغه لاسونه به د درد وکړل اخلاق ځواني ښایسته ځواني دا ځوانیانې اوس ډېرې کمزورې شولې د دغو په باره کې یو دوې خبرې ما تا ته تیار سړی به څلور منه سړی زوی به دی لکه تاجي چې لمبا وي هلکه دی چې څه راوړی دی ستړی مه شي نو څه درته ووایم ورور ما ته چا ویل یاره ستا شکر دی اولاد داسې صالح اولاد دی ما ارام نه دي په خوړې نور نه پخوي ارام نه دي په خوړې دي حلال په خوړېل دي په خپله محنت کوئ کاروبار مه کوئ اولاد په پیدله یې نه څه تر ځوانان بیا زما ته خدای پر دا د الله تا ده چېرې په ما کې دا دغه نه وای دا زما اولاد صالح ولاک په ما کې صلاحیت نه وای دا زما اولاد صالح ولاک راغلی وای اوس د خلکو یار لس دولس زامن دي په خدای پلار دې خوابت حاجي صاحب بشیر محمود تر توی مصر والی بشیر محمود چې و هغه تر موږ یار تقریبا زموږ همزولی و او بشیر محمود ډېر خوشحاله سړی و او ډېر بې نفسه سړی هم والی ډېر نیک انسان باید زموږ انډیوال و له موږ سره یې وخت تېر کړی دی له موږ سره به ډېر ښې ګپې کولې ډېر مخلص انسان و خلکو ته یې ټایم ورکاوه خلک یې خوشحاله ساتل پوه شوې یو نامي ګړنجویبین نه و پوه شوې اوس بس زیاته څه درته ووایم صحیح دی ټیک بس الله د خیر درکړي تکلیف ما پای نن خو وروره ما ته خالص سجده خبرې هغه د ماله دعا وکړي دعا او ټیک خالي دعا درله کور د ودان ډېره مهرباني